نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيد المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. دا حضرت عیسی علیہ السلام د واقعي ډیرو کسانو مختلفو ځایونو فرمایش کړی دی. نو نن د حضرت عیسی علیہ السلام واقعا ز تاسو ته بیانوم. عیسی علیہ السلام په لاره باندې تېرېده، ادیره مخې لراله. چې ادیره راله نو عیسی علیہ السلام چې د قبرستان ته ورنږدې شو، نو څه ګوري چې د یو قبر نه اواز راځي. غرق شوما، تباه شوما، او ډېرې چغې دي، غوغا ده، فریاد دی. عیسی علیہ السلام لاړ او خپل حاجت پوره کړ. دوباره حضرت عیسی علیہ السلام بیا راغی. چې وی کته نو خاموشي ده. عیسی علیہ السلام د الله نه التجا کوي. التجا معنا سوال کوي. اے پروردگار عالم، سوجدا چې زپدی قبرستان باندې تیرېدم، د دې قبر د ډېر زیات چغې، غوغا، فریادو. اے رب العالمین، اوس چې زه رالم نو هغه جړا فریاد نشتا. رب العالمین ورته فرمایي، اے عیسی علیہ السلام، کم وخت چې دا صاحب د دنیا نه را رخصتېده، وفات کېده، نو د یو وصیت کړی، اے زما بیبي، کله چې زه وفات شم او زما بچې پیدا شو، نو زما بچې به د عالم سره کینې. اے عیسی علیہ السلام، دغه بچې پیدا شو، لوی شو، د عالم تکینولو، په وړه ژبه باندې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. اے عیسی علیہ السلام، مال حیا راغلا چې زه دې پلار لا په قبر کې عذاب ورکوم. څوم بچې په وړه ژبه باندې رحمان او رحیم وایي. عیسی علیہ السلام دعا ورته وکړله، اے پروردگار عالم، دیم او بخي او مغفرت نصیب کی، گناہونه معاف کی، او دا تمام قبرستان کی چې څومره پراته دي، یا الله ټول بخي. عیسی علیہ السلام د الله برحق پیغمبر دی. الله دعا قبول کړای، هغه صاحب الله او بخلای، هغه گناهونه ورته رب العالمین معاف کړای. عرض دا اوسه چې عیسی علیہ السلام په قبرستان تیریږي، غوغا فریاد راځي، خو چې بچې نیکمل شي او د رحمان او د رحیم आवाज کوي، نو رب العالمین فرمای چې مال حیا راځي چې زه پلار له په قبر کې عذاب ورکما، بلکې بخنه به ورته کوم،
بخشش به ورته کوم. حدیث پاک کې راځي چې کله انسان وفات شي د تمام اعمال هغه منقطع شي، لیکن درې خبرې داسې دي چې هغه انسان ته فایده ورکوي. یو انسان علم کړی دی بل ته رسولی دی، نو دې ته صدقه جاریه وایي. یا چا کوی ویستی دی، یا په جومات کې پکې اخیستی دی، یا جومات کې نور څه کار کړی دی، نو رب العالمین فرمایي چې یا اولاد صالح وي، لکه ما چې عرض وکړو چې عیسی علیه السلام په قبرستان تېرېده، نو رب العالمین فرمایي دا درې څیزونه به پس د مرګ انسان ته ډېره فایده ورکوي. عرض مې دا کولو عزیزانو چې معاشرې طرف ته به لږ راشو. راشئ وګورئ، یو ته وایي چې زه دا کار کولی شم، بل ته وایي چې زه یې کولی شم. هلکه دا کار نشي کولی. نو د سپي او د چرګ دوستانه وه. زما په خبره پوهېږئ؟ د سپي او د چرګ یارانه ده. دواړه په لاره باندې ملګري شو او روان دي. نو سپی خو دوړ کې تکړه دی او چرګ چې دی نو د هغه قدمونه واړه دي. نو دا سپی ورته وایي چې اشنا ملګرتیا خو کوو خو پخه به یې کوو، خو چونکې ستا قدم وړوکی دی او زما قدم غټ دی، نو زه به درنه وړاندې لاړ شمه، خو که څه سخته در باندې راغله. عزیزانو ما چې کومه واقعه شروع کړه چې د سپي او د چرګ دوستانه ده، نو دا دوستانه به انشاءالله که ژوند وفا وکړله نو په بله ویډیو کې به انشاءالله دا واقعه سر ته رسوم چې د سپي او د چرګ څنګه دوستانه شوې ده. تاسو به نورم خوږې خوږې واقعګانې واورئ، خو چونکې تاسو زما دا چینل دا سبسکرایب کوئ او ورسره خوا کې د ټلۍ نشانه مو ولګوئ، ځکه چې قاري دوست محمد تاسو ته نوې نوې قصې کوي چې هغه تاسو وګورئ او واورئ. ځکه دا خو قاري دوست محمد تخلص وګورئ چې څه دی. تاسو ټولو ماشومانو نه تپوس وکئ، الحمدلله نور په ګوته نه پټېږي، دا زما تخلص دی. د دې نه وړاندې په طالبګرۍ کې زما تخلص ترابو، خو اوس چونکې ماشومانو سره زما مینه ده، محبت دی، ما سره مینه کوي، نو زه هغې سره مینه کوم، نو هغې ما له تخلص کېښودی شو چې نور په ګوته نه پټېږي. او دا حقیقت دی الحمدلله. داسې مجالس هغې ته چې زه راشم، که هغه مشران وي هم خاندي خوشحالی، که ځوانان وي هغې هم خوشحالی، که مسافر وړئ هغې هم خوشحالی، او که څوک په کورونو کې وي زما خویندې میندې وي او هغې دا ګوري هغې هم خوشحالی. دې کې به انشاءالله نوې نوې واقعګانې زه تاسو ته راوړم. اوس ما ته بل فرمایش د حضرت آدم علیه السلام د بچو شوی دی چې د قابل او د حابل واقعه به بیانې، نو انشاءالله هغه به هم زه تاسو ته بیانوم. نوې نوې واقعګانې هغه را روانې دي، خو تاسو هم کوشش کوئ چې زر تر زره دا وګورئ. نو برای مهرباني دا سبسکرایب کوئ. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قاري صاحب تاسو ته یو بل فرمایش هم شوی دی د معدن مولانا صاحب، او هغه هم پکې ذکر وکړئ. بل فرمایش دا زما سیکرټري دی او هغې ما ته دا یو خبره اوس کوي. نو هغې ویلې چې یاره تاسو ته بل فرمایش د معدن مولوي صاحب د چارسدې اوسېدونکی و، تاسو به هغه الحمدلله هغه څه د تعارف محتاجه نه دی، د هغه د معراج واقعه چې تاسو واورئ نو تاسو به معدن مولوي صاحب وپېژنئ. لږ غونته کې یو خبره دوه پکې کوم چې تاسو پرې پوه شئ چې او معدن مولوي صاحب څوک و. معدن مولوي صاحب دا و، عمر فاروق ته په الله دونه ګران یې که نه،
کله چې ورځ د قیامت شي نو اله العالمین به ټولو ته د مور په نوم آواز کوي که نه؟ ای عمر فاروقه تا ته به د پلار په نوم آواز کوي. ای د خطاب زویه راوړاندې شه واه 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 د محبوب امتي. واخر الدعوانا ان الحمد لله.